بسم الله الرحمن الرحیم. رکوع بعد دی رکوع مسائل غیر درس وی چرته رکوع چې موږ وایل دینه مختلف مسلې روزي. اول نمبر تا دینه دې مسلې پاته لاګي چې کله انبیاء روغلل او خپل تعلیمات پیش کړل، هغه د هغې امت د هغې قوم د هغې خلکو د خواهشاتو خلاف وو، یعنی د یهودیانو د خواهشاتو خلاف وو. بیا هغو یهودیانو د انبیاء مخالفت وکړه. دغه رنګې دینه دویمه مسله دا هم وځي چې کوم چې خواهش پرسته انسان وي، د خواهش اتباع کوي، چې هر زړه کې څه خواهش ورځي باز دا هغه هغسې کوي، نو دا انسان تکبر او د انبیاء کرام علیهم السلام د هغو دشمني وخوري. دریمه مسله نیندار وځي چې خواهش پرستی چې دو د خلق د خواهش پرستی د واجه انسان دمره مخکې لوړال چې انبیاء علیهم السلام ته استی چې دي هغه شهید کړي، قتل کړي، نو یعنی داسې جرم ته ورسول چې انبیاء هم قتلونه منته دغه خواهش پرستی دای پیر وړول. تلرم مسله دینه دار وزي چې علم چې څومره دا چې انسان وایي چې باز دمره علم موږ دا کړل باز دای مو د پر کفی دا عقل مندی نه دو، بلکې په علم کې هرس پچار ده چې انسان په دې کې حریص وي چې څومره علم د دین داز د کوي مزید دا نور کوشش کوي چې زه نور ها علم زدا کا، دا نه چې بس دا مې زدا کړل دا مو د پر کفی دو. لکه څنګه چې تړته دی وي چې موږ به صرف یو دیو نه وي چې موږ به هغه وਹੀ منو چې کوم الله پاک په موږ مته نازل کړي دو او موږ نه علاوه چې دو هغه موږ نه لرو، هغه باندې موږ ایمان نه لرو، هغه موږ نه منو. نو دا غرانګي علم چې څومره هوي په غیبو سړی مزید کوشش کوي چې زم مزید دته هر سپیچار دا چې مو علم زیات شي. بل دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارتلنه نه پیلا خلق چې وغو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برکت ته غشتلې چې الله يهوديونو خبره روغله چې تل بده جنگو کې لریدل به ودا د وو عادت جوړ کړل. توسته میلې تفسیر قرطبی حواله مې در کړې و. نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا یار ولا نو دینه پیله خلکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت سره د غشتلې. شپږمه مسله دا چې يهوديونو چې نن یا تر قیامت رسي یا پیله چې څومره د دین محمدي مخالفت کوي، دشمنی کوي، هغه سبب چې داغه حسد دا د حسد دی واجی کوي. او مسله دینه دار وزي چې د نبوت چې دا الله ورکی چاته چې الله چاته ورکړه، بس چې الله په چاته وغوښتل چا انتخاب وکړه بس هغه ته ورکړه، کني نور دا په اعمالو یا په کوششونو نه ده. بل دا چې يهوديونو انبیاء علیهم السلام قتل کړي دي، دا جرم کړه ده. بل مسله دینه دار وزي چې کله چې تا چانه ودا سره وکي په هغه ودی کې به تخپل طاقت ها استعمالول شي د دې گنجائش تا کچرنګ چې الله پاک د سره ودا خوستو بیا د ودی مخالفت وکړه، الله پاک کوی تر غار پوسنه پر چکړه. دا رنګي د شریعت چې څومره احکام دي په دې کې استحکام مضبوطولا او استقامت مظاهره کوون پچار وی چې سړی په دې منته مضبوطه او د استقامت اظهار وکي. ابل مسله دینه دار وځي چې يهوديون چې دا د زندګۍ د دنیا زندګۍ ډیر حریصو، الله پاک وې چې د مشرکینو نه زیات حریصو. ابل دا چې کيو سړی ډیر عمر مومي کنه هزارها سال عمر دی وی، خو د زیات عمر چې دا کدی ته الله پاک ایر کی دیدی بچ کېدنې دی پرا یا دیدی خوب رسیدنې ذریعہ نه دو چې وای اوس دیدی دمر عمر دا اوس بدا خلوص شي. ابل دا چې کوم چې حق ولا خلق دي هغه دی پر مارک چې دا د آرام سبب ده، ویلی چې هغه ته پاتې چې مرګ نه بعد چې موږ کومه ژوندۍ دو
دائمی زندگی دو همیشه ولا زندگی دو آغا دی مش خوشحالی ولدو ابل دین دا مسله روزی چې دا د عقل ها خلاف تو انسان چې عقل سلیم وي صحیح عقل وي پکې ا دې ها خلاف تو چې انسان د ارضی دنیا چې دو ا دې په بجای بیچار دي ته داوا چې دا د اخرت نعمتونو او د اخرت زندګۍ ته دي ترجیح کړي وا خو لیکن دا څه کوي هغه همیشه ول زندگی او د غي نعمتونو چې دي هغه په بجای دا فانی دنیا او ارضی دنیا چې دو د ته ترجیح کی دا د عقل ها خلاف ده که انسان لش کی سوچ کو کی چیرې دا 50 پټه کول زندگی چې مو دوی دې پر زه دمره مهنت کوم نه حلال کس نه حرام کس نه رشوت کس نه سود کس نه حق کس نه قبضه کس نه زبردستی کس نه صله رحمی کا ایت سره پاته نشته نه ناجایز کس نه جایز کس نو ایت نه د بل حق پکې کس یا بل منته ظلم دا څومره شیونه چې دي څومره مهنت انسان دی دنیا دې پر کوي نو 50 کول زندگی دو هغه همیشه زندگی چې دو کاخل منته دا وکسي به ودا وی چې را هغه همیشه زندگی چې دو چې هغه تزا څه اعمال وک هنن خلق دنیا پرز جوړ دا دنیا زندگی ته ترجیح کړي دو نو چې دنیا زندگی ته ترجیح کړي دو بیا الله پاک هندې د انجام چې دا انجام بد ذکر کړل چې دنیا زندگی ته هوته سے ترجیح کړه په آخرت منه حالانکه بیچار دادو چې سړی آخرت زندگی ته ترجیح کی الله پاک دا عمل کوي توفیق نصیب کړي